बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोंग पतेर लेक्चर के HTML elements and forms वैल्यू पागे के मो द HTML form input چې کوم attribute د دامو ډیسکس کړو راځو یو نوې فایل جوړو خو د نوې فایل نه مخکې به موږ د خپل پخوانی فایل وګورو چې موږ څومره کار کړو نو موږ صرف او صرف د input باره کې خبرې کړې او د input د پاره ټیکسټ پاسورډ نمبر ډیټ ټایم لوکل ویک منث فایل ایمیل ریډیو بٹن چیک باکس او بٹنز سبمټ ریسیټ بٹن مو ویلو صحیح ده اوس راځو فردر ما دلته یو بل فایل جوړ کړی دا بس د اول بس دا رینیم کوم چې دا HTML ویب پیج ته کنورټ شي بعد هغه نه بس په دې کې سره ولم او غیره مخکې کار وکړو اوس راځو نوٹ پیډ سره دا اوپن کوم د ټول ناول بس چې کوم موږ سره بیسیک سټرکچر د HTML هغه به ولیکم ټاپ ټایپ HTML اوپن کو HTML سکو کلوز کو نیکسٹ موږ سره هډ سیکشن دا هډ سیکشن به هم سکو کلوز کو او سره به موږ د خپل پیج ته یو ټایټل ورکو ټایټل ورته د HTML فارمز ورکو چې موږ سره دا سره HTML فارمز او ټایټل وسکو کلوز नेक्स्ट موږ سره باډي ده او د باډي نه پس اوس راځو خپل فردر مخکې زو موږ فارم ډیسکس کړو د فارم لپاره موږ ویلو چې موږ به د فارم ټیګ یوز کوو د فارم ټیګ لپاره به موږ څه وکړو فارم ټیګ به سٹارټ کو او فارم ټیګ به څه کو کلوز کو اوس د دې په داخل کې چې موږ سره څومره د فارم ایلیمنټس دي داخلو موږ په انپوټ خبره کړې ونه په انپوټ کې موږ فردر نور هم اغستلای شو فور ایگزامپل موږ وایو چې موږ سره یو کلر پیکر دی راشي نو موږ سمپلی وایو چې انپوټ ټایپ از ایکوال ټو کلر فور ایگزامپل مې به ځینې ځایونو کې موږ سره کلر پیکر په کار شي نو موږ دا کولی شو چې یوز کو خپل ویب پیج اوس رن کوو چک کوو چې موږ سره آیا دا کلر پیکر راغو که نه زمونږ په ویب پیج کې څه مشکل ده ایرر ده ځکه دا نه ښکاري نو راځو دا چک کوو چې څه پرابلم ده موږ سره ټایټل کې هم مشکل ده ټایټل صحیح شو باډي فارم انپوټ ټایپ از ایکوال ټو کلر صحیح ده اوس به یو ځل بیا چک کوو چې آیا ما سره صحیح ده که نه تاسو وګورئ دلته یو بټن ورشانته راغو چې کله پې کلیک کوو موږ سره کلر پیکر راځي چې کوم یو رنګ سلیکټ کولو موږ سلیکټ کولی شو دلته تاسو وګورئ RGB ریډ ګرین بلو خو دغه نمبرز په ډیسیمل نمبرز کې دي صحیح ده په دې کې موږ سره هیکزا ډیسیمل نمبرز هم شته چې هیکزا ډیسیمل نمبر کې هم تاسو په خپله خوښه یو کلر ورکولی شئ او هغه کتلی شئ چې دا موږ سره کوم یو کلر ده 00 چې دا ټول تور د موږ سره او که چېرته FFE ټول نو موږ سره به داسې ټول دا موږ سره بالکل سپینې شپږ دانې FH شي دا به موږ سره سپین نو دا کلر پیکر چې تاسو کله فردر مخکې ویب پروګرامینګ زده کړئ نو تاسو دا ډېر زیات پکارېږي بیا نیکسټ موږ سره دی موږ سره دغه شان دا هم دی چې موږ یو ایمیج راولو فار ایگزامپل داسې یو بټن راولو چې هغه دی ایمیج وي نو موږ سمپلی لیکو انپوټ ټایپ از ایکوال ټو ایمیج نو اوس دا یو بټن د اصل کې دا خو دا به د ایمیج په شکل راځي دا اصل کې دا سبمټ بټن دا چې کله پې کلیک کوم پیج ریفریش کېږي نو د دې لپاره چې اوس په دې کې څه عکس راولو نو موږ کولی شو چې ورته ولیکو چې SRC از ایکوال ټو یو ایمیج چې موږ سره په دې هغه کې موجود وي M او په هغه کې یو ایمیج img1 دی زه به ولیکم m/img1.jpg دا زه سیف کوم تاسو وګورئ چې دا ما سره یو ایمیج راغو دا ایمیج په خپله یو بټن ده انلاین ده تاسو سره پیج ریفریش کېږي صحیح ده نو دغه شانته ده تاسو ود او هایډ هم ورکولی شئ خو دا موږ سره ډېر زیات نه یوز کېږي کولی شئ تاسو یوز کړئ یو ایمیج له یو بټن جوړ کړئ موږ فردر بټن ټیګ هم لرو چې په هغه په ذریعه موږ هم ایمیج کولی شو چې راولو فار ایگزامپل زه ورکوم 43 او هایټ ورکوم فار ایگزامپل 44 اوس خپل دا چې کوم ګورئ سایز یې وړوکی شو اوس هم چې پې کلیک کړئ تاسو سره دا اصل کې یو بټن ده نو دغه هم موږ کولی شو چې د فارمز په ذریعه څه وکړو
راول. نیکسټ مونږ سره داسې هم کولی شو چې مونږ یو انپوټ ټایپ واخلو او هغه کې د مونږ څه انټر کوو ټایپ از اکول ټو ټلیفون نمبر فار ایگزامپل دا د ټلیفون نمبر دپاره ده خو په دې کې څه تغیر نشته صرف هماغه ټکس باکس په شان دی خو تاسو صرف ځان سره سپیسیفای کولی شئ چې دا مونږ سره څه ده یو ټلیفون نمبر د ټکسټ هم اخلي او هر څه اخلي خو په کار ده چې تاسو دا نمبر واخلئ او یا که دا اخلئ هم صحیح ده دغه شان تاسو کولی شئ یو بل ټیګ ده د دې هغه هم تاسو یوز کولی شئ انپوټ ټایپ از اکول ټو تاسو کولی شئ چې یو آر ایل ورکړئ یو آر ایل نه مطلب دا چې تاسو به یو لینک ورکوئ که تاسو لینک ورنه کړئ نو جست تاسو ته به یو میسج درکړي او هغه میسج به کې به وایي چې تاسو یو پراپر یو آر ایل پات انټر کړئ تاسو سره وګورئ پلیز انټر یو آر ایل صحیح ده نو دا یو آر ایل نه ده نو تاسو ته چې یو آر ایل انټر کړئ نو دا د دې موږ سره یو دوه درې نورې خبرې دي نیکسټ مونږ وایو دا فارم مونږ وویلې د فارم نور ټیګز مونږ وایو انپوټ هم وویلې د فارم نور ټیګز مونږ سره فیلډ سیټ ټیګ ده زه به دلته یو کمنټ واخلم دا به مونږ دوباره فارم کې یوز کړو زه به یو کمنټ واخلم او په دې کمنټ کې به مونږ دا جنرال خبرې ولیکو مونږ سره یو دا فیلډ سیټ ټیګ فیلډ سیټ ټیګ څه دپاره استعمالیږي یوز ټو ګروپ فارم ایلیمنټس د فارم ایلیمنټس د ګروپ کولو دپاره استعمالیږي بل ټیګ د مونږ سره لیجنډ ټیګ is used for form caption د فارم کیپشن دپاره چې مونږ یو نوٹ ورکړو چې دا د دې دپاره دی دغه شان مونږ سره نور څه سلیکټ ټیګ د مونږ سره سلیکټ ټیګ د څه دپاره استعمالیږي سلیکټ ټیګ used for drop down list دپاره استعمالیږي او دغه شان مونږ سره آپشن دی آپشن د ډراپ ډاون ایلیمنټس دپاره استعمالیږي آپشن هم په خپله څه دی مونږ سره یو ټیګ ده چې مونږ یې بار یوز کولی شو چې د ډراپ ډاون لیسټ ایلیمنټس دپاره مونږ سره څه کېږي استعمالیږي دغه شان مونږ سره لیبل ټیګ دی بټن ټیګ ده او د دې نه علاوه مونږ سره ټیکسټ ایریا ده ټیکسټ ایریا هم موږ سره یو فیلډ ده یو ټیکسټ فیلډ ده خو د ملټي لاین ټیکسټ فیلډ ده دا موږ سره ملټي لاین ټیکسټ فیلډ ده چې موږ کولی شو زیات هغه پکې راولو دغه شان موږ سره لیبل ټیګ ده او دغه شان د هغې نه پس بټن ده لیبل ټیګ ده موږ سره او د هغې نه پس بټن ده بټن سپیشل بټن دپاره استعمالیږي او دغه شان وغیره موږ به فردر په دې لیکچر کې څه کوو ډسکس کوو راځو زه یو فارم جوړوم زه لیکم فارم او دغه فارم ټیګ به زه دلته څه کړم کلوز کړم بای ډیفالټ ما ویلي وو مخکې لیکچر کې چې دا تاسو سره ایسم نه شو کوي نو ایسم نه شو کېږي صحیح ده نو راځو د دې دپاره چې څه شو شي نو موږ به راولو فیلډ سیټ فیلډ سیټ ټیګ یوز کوو موږ فیلډ سیټ ټیګ اوپن کوو او دغه شان فیلډ سیټ ټیګ به موږ څه کوو دې کې سپیلنګ لږ مسټیک وشو فیلډ سیټ دا سیف کوو تاسو خپل ویب پیج وګورئ تاسو سره به دا یو هغه راشي صحیح ده اوس دا موږ سره فارم دی مطلب دا یو لاین دی یو ګروپ په شکل دا ټول فارم ایلیمنټس تاته څه کوي ډسپلی کوي نو چې ته اوس دلته به د دې په منځ کې څومره انپوټ واخلې څومره آوټپوټ واخلې دغه ټول تا سره څه کېږي یا تا سره یوز کېږي نو اوس که فار ایگزامپل مونږ دلته چې څومره ایلیمنټس دي د دې ټیګ په منځ کې به هم اخلو فار ایگزامپل زه یو انپوټ ټایپ اخلم ټایپ از اکول ټو فار ایگزامپل زه لیکم چې دا ما سره څه دی دا ما سره ټیکسټ دی او دا زه کلوز کوم که څومره ایلیمنټس نور اخلي دا به ټول تا سره څه کېږي په دغه ځای کې د دې داخل کې څه کېږي ډسپلی کېږي صحیح ده نو دا موږ سره څه دی دا موږ سره فیلډ سیټ دی چې د فیلډ سیټ په ذریعه موږ څه کوو دا ټول سره ګروپ کوو دغه شان مونږ سره لیجنډ ټیګ ده د لیجنډ په ذریعه مونږ کولی شو چې خپل
فارم ته یو کیپشن ورکو یو نوٹ ورکو چې دا د څه دپاره دی زه لیکم لیجنډ ټیګ اوپن کوم او لیجنډ به زه څه کم کلوز کم د دې په منځ کې چې زه ولیکم هر څه هغه به ما سره څه شي دلته راشي سټوډنټ رجسټریشن فارم دا زه دلته راولم نو تاسو اوس وګورئ تاسو سره به راشي سټوډنټ رجسټریشن فارم به راشي دلته ډسپلی شي تاسو ته ښه نو تاسو سره دا یو کیپشن د څه په سر راغی دا د لیجنډ اټریبیوټ په سر راغی زمونږ فارم کې لږ مشکل ښکاري دا به لږ چیک کو فیلډ سیټ کې موږ سره دا انډینګ پاتې ده نو ځکه دا موږ سره پراپر نه ډسپلی کېږي تاسو لږ چیک کړئ تاسو سره دا یو فارم راغو او څومره چې فارم ایلیمنټس دي د دې بلاک په منځ کې به راځي نو دا د فیلډ سیټ اټریبیوټ په ذریعه راغو او دا چې کوم دا کیپشن ده یا دا نوم ده دا د لیجنډ اټریبیوټ په ذریعه راغو نیکسٹ مونږ سره فردر نور سلیکټ د ټیکسټیریا دا لیبل دا وغیرہ دا فار ایگزامپل مونږ راولو نو څنګه به راولو د ټول ناول به دا لیبل وایو دا اوس د څه دپاره فیلډ دی فار ایگزامپل دا چې شی ده چې مونږ به دلته څه انټر کوو نو د دې دپاره مونږ پکار ده چې یو لیبل راولو د لیبل دپاره مونږ داسې لیکلی شو چې نیم مې ولیکه نو تاسو اوس وګورئ چیک کوئ تاسو سره دا نیم راغلی صحیح ده نو دا تاسو سره څه دی نیم د دا لیبل ده فار ایگزامپل که زه یو بل ټیکسټ فیلډ اخلم فار ایگزامپل زه دا بی آر لیکم او بل راځم لیکم چې دا ما سره څه دی فادر نیم دی او لیکم چې انپوټ ټایپ is equal to text او دا ولیکم اوس تاسو راشئ وګورئ دا یو مخکې راغو یو وروسته راغو صحیح ده نو د دې دپاره به څه کوو دا به انشاءالله دوو طریقو باندې څو طریقو باندې کېږي یو دا طریقه ده چې موږ په سی ایس ایس باندې دا مینج کوو ارګنایز یې کوو او یو دا ده چې موږ دا په ټیبل کې راولو په ټیبل کې د راوستلو دپاره موږ څنګه کوو نو موږ به د ټول ناول یو ټیبل واخلو او دغه ټول به په څه کې راولو په ټیبل کې راولو وغیره ډراپ ډاون لیست به ورسره یو ځل په ټیبل کې جوړ کړو بیا په هغه کې ووایو موږ زه به دا لرې کړمه زه به دلته د دې په منځ کې یو ټیبل واخلم ټیبل به زه سټارټ کړم او ټیبل به زه څه کړم کلوز کړم په دې کې دننه په یوه رو کې چې څه راځي هغه به موږ راولو فار ایگزامپل زه وایم چې ما سره دی دلته یوه رو کې د دا دواړه راشي بله رو کې د دا دواړه راشي یو کالم کې دا راشي بل کالم کې دا راشي نو همدغه طریقه کوو د ټول ناول به زه یو ټي آر واخلم او دغه ټي آر به زه څه کړم کلوز کړم صحیح شو د دې ټي آر په منځ کې زه یو ټي ډي اخلم چې په هغه کې څه وي لیبل وي فار ایگزامپل زه یو اخلم ټي ډي او یو ټي ډي به زه څه کړم کلوز کړم دغه شان دویم ټي ډي او ټي ډي څه کوم کلوز کوم په دې ځای کې به زه څه واخلم زه به ولیکم چې نیم او په دې ځای کې به زه څه واخلم زه به ولیکم چې انپوټ ټایپ is equal to for example text او دغه شان زه دا څه کوم کلوز کوم اوس راشي تاسو وګورئ تاسو سره دا په منظم شکل راغو اوس که زه فار ایگزامپل نیکسټ یو بل راولم بله رو کې راولم که په همدې رو کې راولم خو بس همدغه دې کې لیکم خو زه په دې رو کې نه راولم زه یو بله رو اخلم ټي آر او ټي آر زه څه کوم کلوز کوم دلته به زه یوه ټي ډي واخلم یوه ټي ډي کې به زه لیکم فار ایگزامپل فادر نیم او دا ټي ډي به زه کلوز کړم دویم سیل ته به ځم بله ټي ډي کې به زه لیکم چې فار ایگزامپل انپوټ ټایپ از ایکول ټو فار ایگزامپل دا هم څه دی ټیکسټ دی دا سیف کوم تاسو اوس وګورئ تاسو سره په منظم شکل داسې کېږي ډسپلی کېږي صحیح ده نیکسټ موږ سره دی لیبل ټیګ صحیح ده مونږ کولی شو د لیبل ټیګ په ذریعه هم دا راولو که مونږ دا صرف دغه شان ولیکو چې صرف نیم نو مونږ که دې ته فار ایگزامپل فردر څه سټایلز یا ډیزاینینګ ورکوو نو دا مونږ سره پرابلم راځي نو دې کې به مونږ څه کوو دا مونږ د لیبل ټیګ په ذریعه راوستلی شو مونږ سمپل لیکو لیبل صحیح ده او د لیبل نه پس لیبل هم اوپن او لیبل به څه کوو بیرته واپس لیبل کلوز کوو نو په دې ترتیب هم راوستلی شي نو سیم ډسپلی کېږي هېڅ کوم فرق نه کوي صحیح ده خو یوه ګټه شته زه چې دلته کله کلیک کړم نو تاسو سره په دې اټو فوکس راغو چې په دې کلیک کړم نو په دې راغو ځکه په دې کلیک کړم
هلته هیڅ اثر نه کوي. د لیبل یوه ګټه دا ده چې فار ایگزامپل که زه په دې هم کلیک کوم دلته آټو فوکس راشي، دلته فوکس راشي، دلته کرسر راشي، لکه په ځینې ویب سایټس کې تاسو ګورئ دا موږ سره وي. نو زه به څنګه کوم، موږ به راځو اول خپل د ټیکسټ فیلډ ته یو آی ډي ورکړو. فار ایگزامپل آی ټي از ایکول ټو دا ما سره څه دی، نیم دی. اوس دلته چې کوم لیبل دی دلته به موږ ولیکو فار از ایکول ټو د چا دپاره دی، د نیم دپاره دی. نو تاسو اوس راشئ دا خپل پیج ریفرش کړئ، چې کله زه په دې کلیک کوم هلته کرسر ځي. صحیح ده، چې په خپله باندې کلیک کوم خو مشکل نشته، خو که په دې نیم هم کلیک کوم هلته تا سره څه ځي، فوکس ځي. نو دا د لیبل یوه ګټه ده. نو لیبل ټیګ هم موږ یوز کولی شو د دې دپاره چې موږ سره د فارم اټریبیوټس دپاره څه جوړ شي، لیبلز جوړ شي. نیکسټ دغه شان موږ څنګه راولو چې یو ډراپ ډاون لیست راولو. فار ایگزامپل لاندې د موږ سره یو ډراپ ډاون لیست راشي، موږ سپوز وایو چې کنټري. نو د دې دپاره چې دا موږ سره پراپر ډسپلی شي نو موږ به څه کوو، موږ به د دې دپاره یو ټي آر واخلو. په ټي آر کې به زه چې پراپر ډسپلی شي دا به زه ولیکم. نو موږ سره یو ټي ډي ده، فار ایگزامپل زه لیکم کنټري او ټي ډي ما کلوز کړم. دغه شان بله ټي ډي اخلم، تاسو ګورئ صرف ما دلته کنټري ډسپلی شو، خو زه یم چې دغلته دې ماته یو ډراپ ډاون لیست راشي. د ډراپ ډاون لیست راوستلو دپاره به موږ څه کوو، زه سپوز دلته راځم دې ځای کې زه یو ډراپ ډاون لیست راولم، نور خو کوډ هر څه سیم دي، د ټیبل ټي ډي ټیګز ده. نو موږ به څه کوو، موږ به صرف لیکو سلیکټ یو اټریبیوټ به لیکو، سلیکټ ټیګ به لیکو، او سلیکټ ټیګ به دغه شان موږ څه کوو، کلوز کوو. صحیح ده. نیکسټ تاسو سره تر دې ځای پورې به یو ډراپ ډاون لیست راغو، خو دې کې څه ویلیو نشته موږ سره. ولې نشته؟ چې موږ پکې ویلیوز نه دي اچولي. د دې لپاره چې موږ په دې کې ویلیوز واچو نو موږ به د دې لپاره څه یوز کوو، آپشن ټیګ به یوز کوو. آپشن ټیګ به زموږ ولیکو فار ایگزامپل آپشن د ټول نه اول، فار ایگزامپل زه لیکم افغانستان، آپشن څه کوم، کلوز کوم. اوس به چیک کوم، تاسو ګورئ تاسو سره یو آپشن راغو افغانستان، یو بل آپشن هم پکې راوستل غواړي نو ته به بیا لیکې آپشن بیا به لیکې څه، پاکستان، او آپشن به څه کې، کلوز کې. اوس به راشو ریفرش به کوو، تاسو وګورئ تاسو سره پکې پاکستان راغو. چې څومره کنټریز تاسو راوستل غواړئ دا تاسو راوستلی شئ. فار ایگزامپل زه بل آپشن راولم، زه لیکم ایران فار ایگزامپل. اوس راځو دا چیک کوو، اوس ګورئ تاسو سره ایران هم راغو. نو د دې مطلب دا شو چې که تاسو 100 آپشنز راولئ نو 100 آپشنه به دلته لیکئ، 100 په لیست کې 100 آیټمز راولئ نو دلته به 100 ځله آپشن لیکئ. صحیح ده. خو په پروګرامینګ کې د دې دپاره طریقه څه ده، په پروګرامینګ کې د دې دپاره طریقه دا ده چې موږ بیا فردر په پی ایچ پي او په جاوا سکرپټ کې د دې دپاره لوپ یوز کوو. موږ څه کوو، لوپ یوز کوو چې موږ ته دا آپشن ریپیټ کوي چې څومره ویلیوز په ډیټابیس کې راخله او دلته ډسپلی کوو. موږ دا طریقه یوز کوو نارملي دې دپاره په دې ترتیب دا کار کوي. نور ادروایز دا خلک داسې 100 کنټریز په یو ځل نه لیکي، کله مطلب لږ اگزامپلز وي خلک یې لیکي، نور دا خلک دغه ویلیوز ډیټابیس نه اخلي او چې کوم آپشن دی دا د لوپس په ذریعه څه کوي، چینج کوي، بدلوي. صحیح ده. دغه شان موږ یو بل آپشن هم په سټارټ کې اخیستلی شو چې ولیکم آپشن او بیا ولیکم چې سلیکټ کنټري او آپشن به زه څه کړم، کلوز کړم. تاسو راول زی سلیکټ کنټري او بیا بعد د هغې نه تاسو کولی شئ چې خپله کنټري څه کوئ، سلیکټ کړئ. نیکسټ اټریبیوټ موږ سره څه دی، ټیکسټ ایریا ده. فار ایگزامپل زه لیکم چې ما سره د څه راشي، کمنټس راشي. نو دا ټي آر به داسې پورې ختم شي، موږ یو بل ټي آر راولو. فار ایگزامپل ټي آر مې اوپن کړ او دغه شان ټي آر زه څه کوم، کلوز کوم. نو ټي آر اوپن او ټي آر کلوز. یو ټي ډي کې به موږ لیبل لیکو. فار ایگزامپل دا یو لیبل ده، زه یم چې کمنټ وکړه فار ایگزامپل،
او ټي ډي به زه څه کوم کلوز کوم. په بل ټي ډي کې زه غواړم چې دلته موږ داسې یو اټریبیوټ راولو چې هغه ملټي لاین اټریبیوټ نه ملټي لاین ټیکسټ فیلډ وي. نو زه به ولیکم ټي ډي او دلته راشي تاسو وګورئ تاسو سره به دلته کمنټس راشي او دلته مخامخ تاسو یو هغه راولئ. نو د دې لپاره چې موږ دا راولو دې لپاره موږ سره اټریبیوټ دی څه ټیګ د ټیکسټ ایریا. نو د دې لپاره موږ سره ټیکسټ ایریا ټیګ د ټیکسټ ایریا اوپن او ټیکسټ ایریا به موږ څه کوو کلوز کوو. ټیکسټ ایریا به اوپن کوو او ټیکسټ ایریا به کلوز کوو. زه به دا خپل پیج ریفریش کوم. تاسو وګورئ تاسو سره دلته څه راغو یو ټیکسټ ایریا راغله. اوس یې تاسو په دې کې څومره کمنټس کوئ څومره لیکل کوئ ملټي لاین کمنټس کوئ تاسو لیکلی شئ. لیکل چې څومره کوئ ملټي لاین لیکل دي. تاسو کولی شئ د سایز زیات کړئ او هم د سایز څه کړئ وړوکی کړئ. نو دا تاسو سره څه ده دا تاسو سره ټیکسټ ایریا ده. صحیح ده. د دې نه علاوه موږ سره بټن ټیګ دی. څه دی موږ سره بټن ټیګ دی. یو موږ په خپله بټن ویلې او بټن موږ انپوټ بیا ټایپ کې مو بټن لیکه. اوس دغه شان موږ سره په خپله د بټن ټیګ دی چې موږ یې څه کوو یوز کوو. نو د دې لپاره به موږ څه کوو د دې لپاره چې موږ یو بټن راولو موږ به نیکسټ رو ته لاړ شو. دا رو چې ده د دې رو نه به پس لاړ شو. زه لیکم فار ایگزامپل یو بل ټي آر اخلم او دا ټي آر به زه څه کوم کلوز کوم. نو موږ به یو ټي ډي ولیکو مطلب دوه ټي ډیانې به ولیکو چې کوم یو ټي ډي کې تاسو دا راوستل غواړئ. فار ایگزامپل ما دوه ټي ډیانې ولیکل. اوس اولنۍ ټي ډي کومه ده او دویمه ټي ډي کومه ده مطلب اول کالم کوم یو دی او دویم کالم کوم یو دی. که د دې تر لاندې موږ راولو نو اول ټي ډي کې به لیکو او که د هغې که د دې لاندې موږ دا بټن راولو نو دې لاندې به دا بټن کوډ ټیکو او که د دې دغه ځای کې راولو نو دویمه ټي ډي کې به موږ دا څه کوو لیکل کوو. نو موږ فار ایگزامپل موږ په دې دویم کې راوستل غواړو نو تاسو سمپلی د بټن راوستلو دپاره ولیکئ بټن بټن ټیګ اوپن او بټن ټیګ څه کوئ کلوز کوئ. سیف کوئ. تاسو سره به بټن راشي خو مونږ نه څه ویلیو ورکړی او نه هم څه لیکل کړی دی. هېڅ کوم کار نه کوي. تاسو کولی شئ په داسې ټیکسټ راشي نو دلته کولی شئ فار ایگزامپل زه لیکم سیف. که سیف ولیکم نو تاسو وګورئ د د پاسه به ولیکل شي چې سیف بټن ده دا مثلا. صحیح ده. نیکسټ موږ داسې هم کولی شو چې دلته ولیکو ټایپ. ټایپ از ایکول ټو زه لیکم چې دا موږ سره ریسیټ بټن ده او دلته ورته ټیکسټ لیکم سپوز دا د ما سره څه کي کلیر فار ایگزامپل موږ صرف کلیر لیکو. دا هر څه ما فل کړل او دلته ما ولیکه فار ایگزامپل او سال لیکل مې وکړل. اول به دا زه ریفریش کړم ما دا نومونه ولیکل کنټري مې سلیکټ کړ هر څه مې ولیکل زه هم کلیر کړم هر څه به کلیر کړي. ریسیټ بټن ده او که تاسو غواړئ چې سبمیټ بټن دی دلته به تاسو ولیکئ چې سبمیټ او بای ډیفالټ دا څه وي دا سبمیټ بټن وي. دلته مونږ لیکلی شو چې فار ایگزامپل سیف. تاسو کولی شئ بیا دا تاسو سره څه وکړي د سبمیټ بټن په شکل کار وکړي. صحیح ده. دغه شان کولی شئ چې مونږ دلته د دې ټیکسټ په ځای یو ایمیج هم راولو نو هغه ایمیج څنګه راوستل غواړئ نو بس د دې تر منځ آی ایم جي ټیګ یوز کړئ یو ایمیج راولئ. آی ایم جي اس آر سی از ایکول ټو ایم فولډر کې مونږ سره آی ایم جي 1 ډاټ جے پی جي ایمیج دی. صحیح ده. ویت او هایټ ورته ورکړئ کنی بیا به د سایز څه راځي ډېر راځي. زه هم 66 د ویت ده او هایټ یې څه ده موږ سره 44 ده فار ایگزامپل. دا زه سیف کوم. تاسو څه ګورئ دا بټن به تاسو ته راځي او د پاسه به څه راځي تصویر راځي. صحیح ده. نو دغه شان تاسو کولی شئ چې څه یوز کړئ تاسو بټن ټیګ او دغه شان ټیکسټ فیلډ ټیګ څه کوئ یوز کړئ. فار ایگزامپل تاسو دلته یو بل بټن هم غواړئ چې راشي. مثال زه هم چې ما سره د یو بل بټن راشي تاسو کولی شئ هغه انپوټ ټایپ هم یوز کړئ. زه لیکم انپوټ ټایپ از ایکول ټو دا ما سره څه ده دا ما سره ریسیټ ده. نو دلته زه کلیک کوم چې کله هم زه دا هر څه لیکم نو دا به ما سره څه کوي دا هر څه
ریسیټ کوي کلیر کوي نو دغه شان مونږ کولی شو چې ریسیټ او دغه سبمیټ بټن په دې شکل هم څه وکړو راولو راځو مونږ سره نور د دې فارم څه اټریبیوټس دي نور اټریبیوټس دي اټریبیوټس مونږ ډسکس کوو د هر یو ایلیمنٹ خپل خپل څه ناسه اټریبیوټس دي دغه اټریبیوټ به مونږ څه کوو 1 by 1 وایو چې څومره دي د ټول نه اول چې مونږ کله هم دا پیج ریفرش کو نو مونږ سره دا په یو کې هم دا کرسر بای ډیفالت په یو ټیکسټ فیلډ کې هم ولاړ نه صحیح ده د دې لپاره چې مونږ وایو چې کله هم پیج لوډ شي نو یو ټیکسټ فیلډ کې مونږ سره د دا باید سي ولاړې نو مونږ به د دې لپاره سی یوز کوو آټو فوکس به یوز کوو آټو فوکس اټریبیوټ مونږ سره یو بولین اټریبیوټ دی فار ایگزامپل زه په دې نیم فیډ کې دا وایم چې دا د ما سره سي آټو فوکس سیو کوم تاسو راشي دا ریفرش کې چې کله هم ریفرش کې تاسو سره به کرسر د اوله نه په همدغه فیلډ کې موجود وي ګورئ تار پکې موجود ده او مخکې به نو که چیرې دا زه لرې کړم اوس تاسو خپل ویب پیج چیک کړئ ریفرش کې په یو کې هم کرسر تیار ولاړ نه خو که آټو فوکس دلته ولیکي چې په هر ځای کې ولیکي په هر یو کې ولیکي تاسو سره به دا آټو فوکس چې کله هم پیج ریفرش کې دلته به تاسو څه کوي راولي صحیح ده ښه بل مونږ سره چیک باکسز دي چیک باکس مونږ راولو یو چیک باکس که سپوز مونږ راولو فار ایگزامپل زه وایم چې د دې بټن نه مخکې د دې کنټري نه مخکې دغلته دې راشي فار ایگزامپل چې دا ما سره سوي دا ما سره د ایجوکیشن څومره دی فار ایگزامپل چې څه تاسو راولئ ستاسو خوښه ده د فادر نیم نه پس زه یم چې ما سره د یو بل رو راشي او هغه رو کې د زه فار ایگزامپل زه یم چې دا ما سره څه دی ایجوکیشن زه اول یوه ټیټي اخلم او دلته لیکم کوالیفیکیشن یا ایجوکیشن او دا ټیټي به زه څه کوم کلوز کوم دویمه ټیټي کې به زه یو انپوټ ټایپ راولم چیک باکس ښه زه لیکم input type is equal to check box خو راغو صحیح ده اوس تاسو وګورئ دلته تاسو سره یو چیک باکس راغو اوس دا چیک باکس د څه دپاره دی نو تاسو کولی شئ فار ایگزامپل زه دلته ولیکم چې ما سره د ده دا چې دی دا بیچلر دی که نه دی صحیح ده بل ورسره لیکم فار ایگزامپل ماسټر دی او که نه دی ورپسې سره به بل چیک باکس راولم چې هغه د ماسټر دپاره څه وي انپوټ ټایپ از ایکول ټو دا د هم څه وي چیک باکس وي ریفرش کې تاسو سره وګورئ بیچلر دی او که ماسټر دی دواړه هم سلیکټ کېږي یو هم سلیکټ کېږي صحیح ده اوس زه وایم چې کله هم زه دا خپل پیج ریفرش کوم نو په دې کې دا یو بای ډیفالټ څه وي سلیکټ وي چیکډ وي نو تاسو ډېر سمپل تاسو کولی شئ دلته ولیکئ چې دا مو سره څه دی چیکډ دی اوس تاسو خپل ویب پیج ریفرش کړئ تاسو سره به دا مخکې د مخکې نه څه وي چیکډ وي په بل یو کې هم څه کولی شئ یوز کولی شئ د دې نه علاوه موږ داسې هم کولی شو چې فار ایگزامپل زه د دې نه مخکې لیکم ریډیو بټن کې هم موږ دا یوز کولی شو یو بل ټي آر راخلم او ټي آر څه کوم کلوز کوم یو ټي ډي اخلم په دې کې به زه ولیکم څه جنډر ټي ډي به زه څه کوم کلوز کوم بله ټي ډي ده او په دې کې زه ریډیو بټن راوستل غواړم صحیح ده نو زه به ولیکم چې انپوټ اول به یو لیبل ورته راولم میل صحیح ده میل ته مخامخ د یو ریډیو بټن ډسپلی شي زه لیکم انپوټ ټایپ از ایکول ټو ریډیو صحیح ده بل یو ټیکسټ باکس دی هم یو ریډیو بټن دی هم راشي زه لیکم فیمیل او دې ته مخامخ دی راشي انپوټ ټایپ از ایکول ټو یو ریډیو بټن بل دی هم څه شي راشي ډسپلی شي نو تاسو خپل ویب پیج ریفرش کړئ تاسو سره دلته میل اینډ فیمیل راغو اوس څنګه کولی شو چې دا دواړه دي مطلب سلیکټ نه شي یو دی سلیکټ شي نو څنګه به کوو موږ به دې ته څه ورکوو نیم به ورکوو او نیم کې چې څه ورکوئ نیم دته هم یو نوم ورکوئ فار ایگزامپل او دغلته هم همغه سیم نوم دته هم څه ورکوئ
تاسو راشئ تاسو سره به څه کېږي یو به سلیکټ کېږي اوس تاسو کولی شئ چې دې کې هم بای ډیفالټ تاسو سره یو څه شي سلیکټ شي چیکډ ولیکئ تاسو سره به میل بای ډیفالټ څه وي سلیکټ وي د مخکې نه صحیح ده او که تاسو فیمیل سلیکټ کول غواړئ فار ایگزامپل چیکډ په دې کې مه لیکئ چیکډ په دې کې ولیکئ دا چې بای ډیفالټ د یو کس ما سره څه وي هغه دی فیمیل سلیکټډ وي نو دغه شان تاسو کولی شئ چې فیمیل او یا میل تاسو سره څه شي بای ډیفالټ سلیکټ وي نو دا موږ سره څه دي دا موږ سره د فارم اټریبیوټس دي د فارم نور اټریبیوټس هم شته چې هغه به موږ انشاءالله نیکسټ ویډیوز کې وایو نو ستاسو توجه نه مننه تھینک یو